الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى من صحبه ووالاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقینا ستاسو د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې او په ذات کې ښایسته نمونه ده د هغه چا د پاره چې هغه عقیده ساتي په الله باندې او دغه امید وي او عقیده وي چې زه به آخرت ته ځم او د خپل اعمالو به د الله تعالی په دربار کې حساب او د هغې جواب کوم او د الله تعالی یاد او ذکر ډیر ډیر کوي. نو د داسې صحیح عقیدو والا خلکو د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات او د ژوند نه بله لویه نمونه او ښایسته نمونه بل څوک نشي کېدی. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم شان دی او کم شخصیت دی او کم تشخص دی، نو د هغه په خپل امت باندې ډېر حقوق دي او په هغه حقوقو کې یو حق دا دی چې امت د خپل پیغمبر د سیرت نه، د هغوی د ژوند نه، د هغوی د وړوکوالي نه واخله، د هغوی د قبایل، د هغوی د خاندان، د هغوی د اعمالو، د هغوی د کردار او د پیغمبرۍ نه مخکې د هغه د ژوند یو جلک او نمونه، د پیغمبرۍ نه بعد چې هغه کم اهم اعمال کړي دي او یا امت ته د هغې هدایات ورکړي دي، نو د دې نه ځان خبرول دا د هغې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ باندې یو حق دی. نو پکار ده چې دا موږ زده کړو. دا د رمضان المبارک په موقع باندې د بنده توجه او ذهن هسې هم نیکو طرف ته ډیر وي او په حدیث کې هم راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو اواز کوونکی اواز کوي په رمضان کې چې یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر. د خیر طلب کوونکی رامخې ته شه، نیکی او د نیکۍ په کارونو کې مزید دلچسپي ښکاره کا او د نیکۍ کارونه وکړه، او د شر په طلب کې او په لټون کې چې څوک ځي نو هغه ته دا وارننګ ورکوي چې ګوره شاته شه، چې په رمضان کې هم ته سیده نشي او صحیح نشي، نو بیا ستا د صحیح کېدو او د سیده کېدو بله موقع په لاس باندې نشي راتلی. نو د خیر په کارونو کې د ټولو نه بهتر وخت په رمضان کې هغه دی چې د الله د قرآن او دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تذکرو کې تیر شي. نو الحمدلله په دې رمضان کې مونږه د نور کلنی په شان دا ترتیب کړی دی چې په سحر کې دلته مختصر درس حدیثي او هغه د رمضان المبارک یو کم درش یا درش مجالس وي. یو مجلس سار وشو انشاءالله هر سار به په هغې کې یو مجلس کیږي چې د رمضان المبارک د روجو په اهمیت او فوایدو باندې او په هغې کې زموږ دپاره کم اعمال ضروري دي او د کمو نه موږ له ځان ساتل پکار دي او بیا د کمو دپاره په آینده کې د رمضان نه پس په هغې عمل پکار دی. د هغې په باره کې به انشاءالله په دې میاشت کې د سهار په مانځه نه پس په هغه مجلس کې تذکره وي. دویم مجلس هغه زمونږ د ماسپښین نه مازدیګره پورې دی، په هغې کې په ابتدا کې تعلیم دی او بیا د قرآن کریم درس دی او الحمدلله هغه په دې کلي کې د څو کالو نه کېږي او په تاسو کې تقریبا زه نشم ویلی چې داسې څوک چې د هغې نه ناخبره به څوک نه او ناس په پکې هم ډېري، خو باقاعده حاضري چې ده نو هغه پکار ده چې هر یو ځوان او هر یو چې دی نو بالغ کس هغه کم از کم دلته د خپله د رمضان مبارک حاضري چې سخ او شدید عذر نه نو هغه یقیني کړي. او دریم مجلس زمونږ د مازدیګر نه پس دی چې دا به انشاءالله دغه 15 منټو پورې کوشش کوو چې پای کې راغونډو چې هغه به د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم او د سیرت دا دومره دلچسپ او دومره زړه راښکونکی سبق دی چې دا سړی څومره وایي نو دا زړیږي نه او د دې هغه شوق او هغه خوند او هغه رغبت کمیږي نه.
نو موږ به د الله عز وجل نه اول سوال کوو چې موږ ته د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم دا ښایسته سیرت په زده کړه کې هم آسان کړي او بیا موږ ته په دې باندې په خپل ژوند کې د عمل کولو توفیق راکړي او موږ ته په ټولو شخصیاتو کې خپل محبوب صلی الله علیه وسلم د ټولو نه زیات محبوب ترین ښکاره کړي او د هغه د په امت چې کوم حقوق دي نو د هغې موږ له د پوره کولو توفیق راکړي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کم قوم سره او د کمې جغرافیایي سره تعلق ساتي نو هغې ته عرب وایي او عرب چې دي یا جزیرة العرب نو دا تقریبا په 3 لاک مربع میل باندې ځمکه باندې دا مشتمله ده چې دا د بحر هند دا چې کم انتهایی په جنوب کې کم دریاب بهیږي دی ته بحر هند وایي چې هغه د عمان موجوده او د یمن سره ټچ دی. د دې تور اوبو نه واخله تر هغه د شام او د عراق د علاقو پورې او د اردن د علاقو پورې دا جزیرة العرب دی. دا په 3 لکه مربع میل ځمکه باندې مشتمله ده او د دې ځمکې یو قدرتي خصوصیت دا الله عز وجل د خپل اخري پیغمبر دپاره او دغه د امت دپاره دا منتخب کړه او بل د ټولې دنیا مرکز خانه کعبه په دې ځمکه کې الله عز وجل مقرر کړې دا د دې یو څه وجه ده. هغه وجه دا ده چې دا جزیرة العرب دا کومه ځمکه چې دا نو دا قدرتي طور د ټولې دنیا د حمله آور قومونو نه په یو قدرتي حفاظت کې الله اچولې ده. د هغې وجه دا ده چې یو خو جزیرة العرب په دومره وسیع او عریض میدانونو باندې او په دشتو باندې او په غرونو باندې مشتمل دی چې که فرض که د طاقتور نه یو طاقتور بادشاه او دغه لښکرو غوښتې چې زه په دې حمله وکړم نو ممکن دغه دپاره نه وه ځکه چې د عربو د نبي صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه پخوا او شا مخکې زمانو کې 2 غټ طاقتونه یو د کسرا او یو چې دی نو د روم دا د یو بل څه به ډزېده جنګونه به یې کول خو عربو ته د دې اثرات ډېر کم راغلي. په عربو باندې هم مختلفو حالاتو کې وختي طور حملې شوي دي په خپل منځ کې هم جنګونه راغلي دي خو داسې په غټه سطح باندې جنګ چې یو لوی قوت دا په خپل اثر کې او د خپلې قبضې لاندې راوستی دا چېرته نه ده ممکن شو. دا الله عز وجل دې خاورې لا یو خاص حیثیت ورکړی او د دې نه د الله عز وجل په حکمت سره او د الله عز وجل په علم کې د دې نه یو ډېر لوی مقاصد دنیا ته راښکاره کېدلو د هغې وجه نه الله تعالی د دې قدرتي داسې یو حصار او یو داسې جغرافیایي ماحول جوړ کړی چې چا به هم د حملې دپاره د دې تصور نشو کولی. یو دا بیا په دې کې چې کوم خلک آبادو عرب قوم چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلق د عربو سره دی علامہ اقبال په خپل یو شعر کې ویلی دی اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی الله علیه وسلم چې ته په خپل ځان باندې او په خپل قوم باندې د مغرب ګمانونه مه کوه د مغرب فلسفې او د مغرب او د یورپ او د یهودو او د نصاراو کلچر او تهذیب دلته نه چلیږي ځکه چې په ترکیب کې په تخلیق کې او په دې ظاهري ډول ډال کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې پیغمبر د هغه هاشمي او عربي پیغمبر امت ته چې الله کوم مقام ورکړی دی بل چاته نه دی ورکړی دی یو خصوصي الله تعالی دوی له یو خاص ترکیب او یو خاص تخلیق ورکړی دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قوم په لحاظ سره تعلق د عربو سره او عرب 3 غټ نسلونه یو ته عرب بائده وي یو ته عرب عاربه وي یو ته عرب مستعربه وي. بائده خو هغه عرب دي چې هغه تقریبا د هغوی نوم او نشان په کتابونو کې په قرآن کې د هغې تذکره لږه ډېره راغلې ده خو نور د هغې څه فلحال نسل یا د هغې براه راست داسې یو سلسله چې دی نو هغه نشته د هغې تقریبا ذکر نشته دی. لکه مثال په طور عادیان په هغې کې شمارلی کېږي ثمودیان شمارلی کېږي جدیس طسم عملاق امیم حضور وبار عبیل جاسم حضرموت وغیره دا علاقې او دا قسم خلک دغلته آبادو خو د تاریخ سره او د مختلفو تار چړاو سره هغه ختم شوي دي. دویم عرب عاربه دي او دا هغه عرب دي چې دې ته قحطواني عرب هم ویلی کېږي او د دې زیاتر آبادي په یمن کې چې دی نو آباد او د هغې نه پرې باقي عربو کې هم خوره شوې ده انشاءالله وایو به. او دریم نمبر عرب مستعربه دي او دا هغه عرب دي چې په دې کې د اسماعیل علیه السلام د اولاد یعنی د هغې د پشت نه دا راغلي دي او دا پشت تر پشت دغسې سلسله چلیدلې ده او دې ته عدناني عرب هم ویلی کېږي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلق په عربو کې د دې قسم سره د دې مستعربه سره. بیا دا چې کومه
مثال په تور عرب عاربه دي دا کم یمنیانو، نو دې کې دوه قبیلې ډېرې مشهورې دي، یو ته حمیر وی او یو ته کهلان وی. دا دواړه د سبا زامنو، یو حمیر او یو کهلانو، او د دې نه بیا مختلفې قبیلې خوري شوي دي. اوس هم پر عربو کې هغه نومونه بنو کلب، بنو عذرا، بنو وبرا، بنو بهرا، بنو بلی، بنو بلقان، دارنګې په بنو زید او دارنګې بنو کنده. دغه سي چې دی نو د کهلان چې و د هغه په اولاد کې حمدان، توی، اشعر، مزحج، دارنګې چې دی لخم، او دارنګې جوزام، عامله، خولان، معافر، انمار، خصعم، بجیله، دا ازد، اوس، خزرج د مدینې چې کومه عرب دی او د مدینې چې کومه اوسیدونکو بشندگانو، دا قسم خلک. نو دا د عربو په دې مختلفو علاقو کې دغسې اوسېدل. کم چې عرب مستعربه و نو د هغوی لوی نیکه خو ابراهیم علیه السلام و، ځکه چې اسماعیل علیه السلام د هغه والد محترم ابراهیم علیه السلام او دا د عراق نه چې دی نو د دې اصل هغه ځای و. بیا چې کله ابراهیم علیه السلام راغی مکې ته، نو ابراهیم علیه السلام مکې ته چې راغلی دی نو دا 4 سفرې شوي دي. یو هغه وړومبی سفر دی چې د هغې وجه دا و چې کله هغه د قوم او د علاقې سره او د خلکو سره او د بت پرستو سره یې مقابله وکړه او هغوی بادشاه د وخت دی ورته واچو، د هغه امتحان نه ووتو. بیا د خپل بیبي د ځان سره کړه سارا رضی الله عنها او را روان شو. نو په لاره کې یو ظالم بادشاه او زیات قیاس دار چې دا د مصر چې کوم فرعونیانو هغه بادشاهانو کې یو کسو، یعنی د هغوی زیر اثر او هغه د ابراهیم علیه السلام د کور والا په هغې باندې د حملې اراده وکړه، د بدکارۍ اراده وکړه، خو هغه الله تعالی په لاس خپو شل که. مشهوره واقعه ده. او بیا چې هغه بالکل په خپل اراده کې ناکام شو، پوه شو چې دا داسې عامه زنانه نه ده، نو هغې د دې واقعې نه ډېر متاثره شو، د خدمت دپاره یې وله یو زنانه ورکړه. ځینې ویلي چې دا خادمه وه او دا د هغه وینځه وه، خو دا صحیح نه ده. د دې هندوستان یو لوی عالم دی، په سیرت یو کتاب لیکلی دی، قاضي محمد سلیمان منصورپوري رحمت الله علیه، هغه لیکلي دي چې دا د لور وه، باقاعده د بادشاه لور وه. نو هغه چې دی نو ورکړه د خدمت دپاره سارا رضی الله عنها ته. او سارا رضی الله عنها دا دغه چې وه خادمه، نو دی وقف کړه، یعنی ورکړه او تحفه یې کړه ابراهیم علیه السلام ته. نو چې هغه ته ورکړه نو ظاهره ده چې د هغه د خدمت خو بله ذریعه نه جوړېږي، نکاح به یې ورسه کړی. نو په هغه سلسله کې الله تعالی د کشرې بیبي له او زنانه له بچی ورکو اسماعیل علیه السلام. او دا مشره بیبي چې و نو دا دغه قدرتي لحاظ سره دې بچي نه کې د شنډې وه، نو دا پتی باندې لږ داسې خامخا کور کې دا مسلې راځي، نو هغې له پې لږ غیرت ورغی چې دا خو تازه زما خادمه وه، ما ورته ورکړه او د دې بچی وشو. ظاهره ده چې ټوله توجه خو به اوس دې ته وي، نو لږ داسې هغه کورنۍ کې خامخا به داسې مسلو کې ضد راځي، لکه غیرت راځي. ابراهیم علیه السلام محسوسه کړه چې هسې نه په کور کې مثلا څه مسلې جوړې شي، نو دی را روانه کړه او را روان شو سره د دې بچي، او راله د الله تعالی د ځمکې ته مکې مکرمې ته. او چې کله دلته راله نو ابراهیم علیه السلام هر څه وخت پورې چې و نو و دلته، تر دې چې اسماعیل علیه السلام رالوی شو او الله عز وجل ده ته حکم وکړو په خوب کې چې دی نو ولیده چې ډېر قربانۍ ورکړې، خو بیا الله ورته وښوده چې د خپل بچی ذبحه کړه. نو د اسماعیل علیه السلام د ذبحې دپاره روان که، د مینا پر مقام کې ولې شیطان مخې له ورغی چې دا څوک څه کوي. نو د هغه وخت نه ابراهیم علیه السلام بچی هم الله هغه ته پاتې که، د هغه د قربانۍ په نتیجه کې مسلمانان کال په کال دغه اختر د قربانیانې کوي، او هلته چې کوم حجیان نو هغه شیطان ولیده د هغې هغه یاد دی. او دارنګې چې دی نو اسماعیل علیه السلام او دا د ابراهیم علیه السلام د دې ځای نه یو آغاز وشو دلته. او بیا ابراهیم علیه السلام واپس لاړو عراق ته. دویم سفر چې هغه کړی دی نو بیا اسماعیل علیه السلام لوی شوی دی او دلته د زمزم د اوبه هم راوتې وې، د هغې ځان له هغه واقعه ده. او بیا دلته څه قبیله راغل و، جرهم قبیله، د هغوی په هغوی کې واده وکړو. ابراهیم علیه السلام په موقع راغلی دی نو تپوس یې کړی دی چې یاره کور څه صورت حال دی، هغه هلک څه شو، سړی څه شو د کورو، دا ورته رخی چې زه د هغه پلار یم. نو هغه زنانه چې و نو هغې داسې لږ اخلاقونه هم ټیک نه وه، او ویې ویله چې یاره بس هغه خو سهار وځي او ماښام راځي او پته نه لګي چې چېرته به تللی به کومه ډډو به ګرځي، رزق هم څنګه دی، کور حالت یاره بس جو وخت یې تېرېږي، وخت یې اوړي، او داسې دا د دغه مایوسۍ اظهار یې وکړو. نو دته نه داسې ست وکړو، نه دا ووایي چې ته مشره راغلی او زموږ په کور کې دننه د داسې باریکو خبرو تپوسونه کوې، نو ته یې څوک اخر. دا د هغې د ناقابلیت یو نښه وه. نو ابراهیم علیه السلام ورته ووایي چې کله اسماعیل کور ته راغی نو ورته به ووایي چې ته د کور درشل بدله کړه،
یا د کور دا چوکاټ بدل کا د دروازې. نو بس دا خبر ووی کړه ولاړو په خپله مخه باندې. کله چې اسماعیل علیه السلام کور ته راغی او دا واقعه یې واورېده نو ښځې ورته دا مو وویل چې داسې یو بوډا راغلی و هغه دا خبرې کولې او بیا دا مو وویل چې د کور دروازه په هر څه کې کار ساته بیا ویې چې درشلم بدله کړه. نو هغه محسوسه کړه او پوه شو دا خو زما بابا جان راغلی و معلومیږي چې ستا نه خفه تلی دی زما د کور درشل تی بس د نن نه اخوا زما نه ته ازاد یې زه په خپله مخه باندې دی ښه زه به ځان نه نور څه غم کومه. د خپل پلار د خدمت نه کولو او د هغه سره د هغې مایوسۍ د اظهار په وجه د خپل کور د هغه ښه تصویر په ځای باندې د مایوسۍ او د یو بد تصویر پیش کولو په وجه باندې هغه ښځه هغه یې پرېښوده. بیا بل واده وکړو. په بل ځل ابراهیم علیه السلام دریم ځل چې راغی مکې ته تپوس یې وکړو څه صورت حال دی الحمدلله بالکل ښه صورت حال دی. او بیا د اسماعیل علیه السلام تپوس یې ته وکړو بهترین انسان دی بهرحال د کور ښه خبرې ورته وکړې. نو ابراهیم علیه السلام ورته جواب پرېښود چې کله اسماعیل راغی کور ته نو ته ووایه چې یو میلمه راغلی او سوال جواب یې دا وی چې سلام او د هغې نه پس دا درشل برقرار وساته. کله چې دی لاړو واپس اسماعیل علیه السلام کور ته راغی دا قصه یې وکړه او ښځې ورته دا واقعه واوروله. نو هغې ته یې وویل چې ته خوشحاله شه د زما پلار راغلی او ستا نه خوشحاله تللی دی. په څلورم ځل باندې ابراهیم علیه السلام چې کله راغی نو د هغه موقع ده چې اسماعیل علیه السلام لوی شوی دی ظاهره ده چې بچي به یې او لوی د قوت او د طاقت الله تعالی جوګه کړی دی د هغې قابل شوی دی. او الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړو چې ته دلته مرکز د توحید آباد کا قبله او خانه کعبه آباده کا چې دا د مخکې نه آباده وه خو بیا په طوفان نوح کې د دې هغه اثار ختم شوي صرف هغه بنیادونه الله ورته وښودل او په هغې باندې ابراهیم علیه السلام خانه کعبه جوړه کړه. او د هغې ذکر سوره بقره کې چې اوس موږ په درس کې ووایو واذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کله چې د بیت الله شریف د بنیادونه پورته کول ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ورسره د دواړو سوال وکړو یا الله زموږ نه قبول کړي بېشکه ته اورېدونکی او خبردار ذات یې. نو دا بیا څلورمه موقع ده چې ابراهیم علیه السلام راغلی دی. د دې ځای نه بیا د جرهم قبیلې سره د تعلق او د نکاح او د هغوی سره د باهمي تعلقاتو په وجه باندې د اسماعیل علیه السلام اولاد چې دی نو هغه شروع شو او هغه له الله تعالی چې دی نو 12 بچي ورکړي اسماعیل علیه السلام له دا نابت نوم یې قیدارو او ادبائیل مبشام مشمع دوما میشا او حدد تیما بطور نفیس قیدومان. دا د نبی صلی الله علیه وسلم چې کومه نیکنۍ ده نو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې بیا دا قیدار ته رسي د هغه نه وروسته چې بیا کوم نیکه راځي نو هغه عدنان دی. د عدنان نه وروسته پسې چې کومه سلسله ده نو هغه په صحیح حدیثو کې نه ده راغل لیکن نسبونه والا بیان کړې ده او هغه نسبونه والا چې بیان کړې ده نو هغه به انشاءالله مونږ وروسته د نبي صلی الله علیه وسلم چې کومه سلسله د شجره نسب وایو په هغې کې به چې دی نو ووایو تفصیلي. خو نبی صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي چې بېشکه الله تعالی د مخلوق پیدا کړ نو د ټولو خلکو نه زه غوره پیدا کړم. بیا الله تعالی قبایل غوره کړو نو زمون قبیله چې الله تعالی په ټولو قبیلو کې غوره پیدا کړه. بیا الله تعالی په کې لاندې خیل او ټبر او شاخ غوره جوړ کړو نو زمون کورنۍ په کې ټول غوره کورنۍ جوړ کړه. او په یو روایت کې دي سری چې ان الله اصطفى من ولد ابراهیم اسماعیل الله تعالی د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې اسماعیل علیه السلام غوره کړ. د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې بیا بنو کنانه غوره کړه او د بنو کنانه نه قریش غوره کړه. په قریشو کې بني هاشم غوره کړه او دارنګ زی بیا په بنو هاشم کې غوره کړم. نو دا پوش تر پوش په بهترین خاندانونو کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی. بیا به ان شاء الله موږ د دې سره دا وایو چې اسماعیل علیه السلام چې دلته د خانداري سلسله را روانه وه نو په حجاز کې او یا په جزیرة العرب کې داسې باقاعده حکومت نه و ټول قبایلو خو دلته چې دی نو د خلکو څه صورت حالو په کم دین باندې عمل کوو نو د ابراهیم علیه السلام په دین عمومي عمل روانو. عمرو بن لحی یو کس ته شام ته تللی و بت پرستي د هغه ځای نه راوړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به اکثر چې دی له یاداوه وی دی الله هلاک کی چې اول نمبر د بت پرستۍ آغاز په عربو کې چې دی نو ده کړی دی عمرو بن لحی الخزاعي بنو خزاعي یو سړی شام ته تللی و هغوی بوتانو ته کته پورته کېدی دا سري بس ده ته هم یو راوړ نو بس بیا خو یو ناشنا شی جو خلکو د هغې نه شرک شروع کړو. او د قریشو چې کوم خاندان او قبیله وه نو په هغې کې د قریش چې دی نو د څومره اصلاحات کړي او بیا د هغې د قریشو چې کومه د خانه کعبې دغه و دا یو کمیټي وه
یا مثال په تور باندې دلته چې کومه ترتیب و باقاعده د یو سټیټ یو حکومت وړوکی شانته د مکې او د بیت الله شریف خدمت پې کوه پای کې د زمزم ځان له محکمه وه پای کې د جرمانو اخیستو ځان له محکمه وه په هغې کې د مثال په طور د بهر ملکونو سره د وفودو د سفیرانو ځان له محکمه وه په هغې کې مثال په طور باندې د خپل منځ د قبایلو د اوبو د تقسیم د بل څه د هغې ځان له یو محکمه وه دا مختلفې محکمې وي د وفودو سره میلاوېدل د بهر خلکو سره ډیلینګ کول د تجارتونو پکې ځان له محکمه وه د خلکو سره چې دی نو د هغې د سفرو دپاره ځان له یو محکمه وه د حاجیانو دپاره ځان له محکمه وه دا مختلف پرې خپل اولاد کې په مختلفو قبیلو تقسیم کړې وه چې هر چا یو ذمهداري هم او هر څوک د یو بل سره په دې ذمهوارو کې د یو بل سره متصل او کنیکټ نو په هغې کې چې دی نو بیا د نبي صلی الله علیه وسلم چې کوم نږدې خاندان دی نو انشاءالله هغه به په نوي درس کې وایو او کوشش به زمونږ دی چې یاره وایو هم او د هغې سره سره غټې غټې خبرې پکې یادو هم نو د نن درس غټه خبره داره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عربو کې چې کومه درې غټ قبایل دي باعده عاربه او مستعربه نو پای کې تعلق د کمې قبیلې سره دی مستعربه د هغې سره تعلق دی او بیا د نبی صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې مشر نیکه چې کوم ته د هغه نسب رسي نو هغه عدنان دی او هغې ته عدناني عرب هم ویلی کېږي چې د دې اصل چې دی نو هغه د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راغلي دي او د هغې نه د ټول عرب چې دی نو هغه بیا خواره شوي دي نو عدناني عربو کې دی او د مستعربه سره دی دا خبرې د دې درسه پورې ضروري وي یو دوه خبرې زه نورې کومه یو خو دا خبره ده چې کومه ملګري زموږ دا درس اوري نو د هغوی په خدمت کې درخواست دی چې دا ستاسو لپاره په دې وخت کې یو کلاس دی یو سبق دی یو مجلس دی او د دې میډیا په ذریعه باندې چونکې تاسو چې دنیا په هر ګوټ کې یئ نو تاسو زموږ سره په دې درس په دې مجلس کې په شریکه باندې حساب یئ نو انشاءالله الرحمن د دې مجلس او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت چې کومه اجر او ثواب دی د دې محفل چې کومه اجر او ثواب دی چې په دې کې د الله او د رسول تذکرې کیږي د یو دیني جذبې تحت نو انشاءالله چې تاسو په هر ځای کې نو په دې کې به شریک یئ او دا تاسو نورو ته هم ورسوئ دا د مخې ته چې دی نو نورو ته د رسولو دپاره تاسو په دې پوهیږئ چې ټولو مسلمانانو ته اکثر مسلمانانو ته خاص کر زموږ پښتنو وروڼو ته او خصوصا چې زموږ د دې علاقې کې څومره دي په بهر ملکونو کې دي دلته دي چې هغوی ته دا ورسي دویم مې درخواست دا دی چې زمونږ په دې کلو علاقو کې چې څوک هم د درس اوري نو هغه د مازدیګر نه پس باقاعده یو 15 منټه دې ته وباسئ چېرې موږ خو مثال په طور باندې جامع مسجد براړۍ ته نشو تللی خو موږ به پر خپل جومات کې چې څنګه جمع وشي نو موږ به د هغې نه پس چې دی نو دې ته کینو او دا به چې دی نو اورو که فرض که په کومو جوماتونو کې منځونه باندې په 15 او 15 ته شوي نو هم تاسو موږ خبر کوي بیا موږ به هم خیر د خپل ټیم ورته بدل کو یا څه ترتیب بوله جوړ کو نو ستاسو نه به هغه نه فوت کېږي نو چې دا پرې شریکه باندې تاسو ناست شو موږ نو د دې یو دغه دی چې وروسته سړی ځان له اوري نو د هغې هغه ذوق او شوق هغه شان نه بیا دویمه خبره دا شوه درېیمه خبره زه په بهر ملک کې چې کوم وروڼه دي خاص کر په سعودي عرب کې هغې ته کومه چې دا رمضان المبارک دی او ډیره زیاته د ثوابونو میاشت ده او په دې کې اکثر ټیمونه هلته په خوبونو کې اوړي او د شپې بیا چې دی نو ټوله شپه په مجلسونو کې او په یخه باندې تېرېږي نو که څوک پکې تلاوت او ذکر اذکار کوي خو ډېره ښه ده خو زما چې کومه تجربه ده نو هغه دا چې د ورځې خوب کوي او د شپې چې دی نو بیا په پخلي کې او په خدمت کې او په څه کې نو کوم ملګري خدمت کوي هغوی له به هم الله اجر ورکوي خو نور زیات هسې په خبرو اترو کې اوړي نو دا زما درخواست دی چې خپل ټیمونه د په تلاوت د قرآن کې او په ذکر او اذکارو کې واړوئ خیر د هغه ځینې مجبوریانې داسې دي چې خامخا د ورځې هغه خوب هغه هم ضروري دی خو لیکن کوشش ته دې خبرې وکړئ چې اوقات د رمضان المبارک دا د ګټې میاشت ده نو چې دا هسې تېره نه شي درېیمه خبره زه دا کومه چې د عباداتو په حق کې زمونږ بعضې ملګري خاص کر سعودي عرب کې هلته چې دی نو د منځونو دا فرعي مسایل دي لکه مثال په طور هغوی تراویح وکړي 8 رکاته کوي که 20 رکاته حرمینو کې 20 رکاته کېږي خیر دی هغه څه مسله نه ده خو ویتر چې کوي نو هغوی 2 رکاته ځان نه کوي او 1 رکات پسې ځان نه کوي په منځ کې سلام ګرځوي د ویترو تقریبا ډېرې طریقې راغلي د نبي صلی الله علیه وسلم نه په یو ځل باندې په یو سلام باندې 15 رکات هم نقل دي 9 رکات هم نقل دي 9 رکاتونه هم نقل دي مسلسل 9 رکاته کړل په آخر کې سلام ګرځولی دی دا 3 رکاته چې دي نو دا عام دي د دې فضیلت هم ډېر راغلی دی او دا عام دي خو د دې په طریقه کې اختلاف دی څوک وایي ځینې امامان دا وایي لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا 3 رکاته به داسې کوي لکه څنګه چې ماښام مونځ دي 2 به کې قیدي او 1 به پکې سلامي امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې 3 رکاته بالکل صحیح دي ټیک دي خو دا به په 2 سلامونو باندې کې 2 رکاته به یو ځل وکړي او یو به پسې ځان له وروسته کې
عربو کې عام طور په دې طریقه باندې عمل کیږي په جماعتونو کې امامان هم زمونږ ځینې سادهګان رونه هغه وایي چې نه دا خو یو رکعت دی زه نه کوم ځکه چې زمونږ هلته مولوي صاحب 3 رکعته کوي او په یو سلام کوي او دا منځونه چې دی نو دا غلط دي زه ځان نه ځان له هلته ټک سب شروع کړی او دلته چې دی نو په جمع ویتر کیږي یاد ساتئ صحیح حدیث دی په دې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک قیام اللیل وکي او تر هغه پورې واپس نشي تر څو پورې چې امام نه دی واپس شوی د ده دپاره الله تعالی د دې ټول شپې د عبادت ثواب لیکي لہذا د امامانو سره په دې مسله کې اختلاف مه کوئ دا د علم مسلې دي دا فرعي مسلې دي هلته چې تاسو یې نو هغه امام که یو رکعت کوي که 3 کوي که هر څوک کوي په هغه پسې ټول لمونځ کوئ او هغه چې کله سلام وګرځي د هغې نه پس بیا واپس کیږئ ځان له ځان لمونځونه چې دی نو دا مه کوئ په دې کې هېڅ قسم ثواب ستاسو لپاره نشته ثواب هغه دی چې کوم په اجتماعي طور باندې وشي ځکه د رمضان لمونځ چې دی نو دا اجتماعي عمل دی دا یو څو خبرې ما وکړې که بیا هم څه ضروري خبرې وي انشاءالله یو بل به د هغې نه خبرو او الله عز وجل دې موږ له په رښتو خبرو باندې د عمل توفیق راکړي څه بیماران دي هغوی ته پکې دعا وکړي د بخمدیر ماشومه له پېښور کې داخله ده د څو ورځو نه بیماره ده نور به هم په دې کلي کې څوک بیماران دي مشران دي ځینې روجې نشي نیوی بیماران دي تکلیفونه دي ورته نو الله تعالی د ټولو بیمارانو شفا عاجله او کامله نصیب کړي الله عز وجل د چا چې په کوم ځای کې هم بیماران دي په هسپتالونو کې دي په نورو ځایونو کې دي زموږ ډېر ملګري دي د کور څه مشکلات دي د هغوی دپاره درخواستونه کړلي الله تعالی د ټولو مشکلات حل کړي الله تعالی زموږ خاتمه په ایمان کې الله تعالی د باران د رحمت دپاره دعا کوو الله تعالی د خیر او د رحمت باران په موږ باندې وکړي اللهم اغثنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا الله د خیر او د رحم معامله زموږ سره وکړي د خپل قهر او غضب نه موږ وساتي الله د رمضان المبارک چې دا د ګټې او د ثوابونو میاشت ده موږ ته پکې د ډېرو طاعاتو توفیق راکړي الله ستا د حبیب صلی الله علیه وسلم په طریقو زموږ د عمل توفیق نصیب کړي موږ له پرې د عمل توفیق راکړي موږ له د هغه هر سنت ته راژوندي کولو توفیق راکړي الله عز وجل په دې رمضان المبارک کې چې څومره ثوابونه دي نو الله تعالی د هغې د حاصلولو موږ له توفیق راکړي او چې څومره ګناهونه دي موږ ته الله بچو ساتي او ټول کال هم ته بچو ساتي الله تعالی د شیطان چې کومه محنت 11 میاشتې کړی دی د هغې اثرات په دې روژه کې بیا هم ښکاره کېږي خو موږ ته بچو ساتي الله د ډېرو خوبونو نه د ډېرو خوراکونو نه موږ بچو ساتي د هغې لپاره موږ له توفیق راکړي چې د رمضان کوم مقصد دی چې هغه موږ په خپل زندګۍ کې راولو الله عز وجل په ایمان هم ثابت قدم وساتي د مرګ نه مخکې د یو صحیح او نصوح او خالص توبې هم توفیق راکړي عظم خاتمه په دې شهادت و کلمه وکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم الله خیرا